نو خامخه انسان عمل کوي عبادت کوي شیطان خو زمونږ دشمن دی هغه به موږ له خامخه په زړه کې دغه خبرې راچي کله به راته وایي هلکه پلان کې په مخ کې دا عمل وکړه او کله به راته وایي دا مونځ لږ اوږد کا هغه پلان کې دې ویني کله به راته وایي هلکه دا پیسې چې ورکې د پلان کې په مخ کې ورکه چې ودې ویني چې ښه مې ووایي نه صیبه الله رب ذوالجلال دغه عمل نه خوښي نو په دقه ټیم کې ته ووایې چې نه کو ما څوک ویني او کو نه مې ویني زه خو دا عمل د الله دپاره کوم اسم عمل کو ځان ستړی کو کوشش کو محنت کو نو پکار دا چې دغه کوشش او دا محنت زما ستا پکار راشي دا به الله راځي چې د اخلاص نه ډک او کو اخلاص نه وي هغه عمل الله رب ذوالجلال نه قبلی ما تا تسوي منګه اکثر او بیشتر هغه عبادت خلې کو چې خلک هم ویني او چې خلک هم نه ویني یو خو بل خو وګورو نو چې خلک ولاړ وي لکه مونږ وګت کا چې د خلکو ته خو پته ولګي چې زما د مونږ څنګه مونږ دی وګدې وګدې سجدې وګدې وګدې رکوګانې وګد قیام جلسه دا داسې کو چې خلک راته پس خيږي لکه دا څنګه مونږ کوي خو چې خلک نه کمپیوټرایز ټونګي وزر ارڅ ختم نه د الله د رضا لپاره اخلاص یا الله د عبادت سستا لپاره کوم حدیث مبارک کې راځي عبادت بسنګ کې ان تعبد الله کانک تراه دا عبادت د الله داسې وکا گویا چې ته الله پاک ویني نو خدا لوی خلکو نظریه ده چې الله پاک ویني مانګه پدې ګندسترګو باندې پدې خچن سترګو باندې الله لیدې شو نه د ګناهونو ډک سترګې د الله لیدل د الله دیدار کول دا پاک سترګې غواړي نو رسول الله مبارک بیان فرمای عبادت داسې وکا ان تعبد الله کانک تراه عبادت د الله داسې وکا گویا چې ته الله پاک ویني فإن لم تكن تراه او خدا نظریه نشي جوړولې ځکه چې دا خو د لوی خلکو نظریه او عقیده ده نو کو دسنه فإن لم تكن تراه کو اغه نه ویني الله رب ذوالجلال نه ویني فإنه يراك نو دا څه خو چې د الله رب ذوالجلال می ویني دا خو پزړه کې راواله چې زما د عبادت زکوم دا د څه د پاره کوم دا الله د پاره کوم الله می ویني کنه ماته ته وی چې الله باندې نه خوب راځي نه ستړیواله راځي نه لوګه راځي نه تند راځي د دې تمام عیوبونه پاک او منزه دی الله رب ذوالجلال نو کو ته پتیار کې عمل کې ته پرانا کې عمل کې ته د خلق په مخ کې عمل کې ته پټ عمل کې ټول الله رب ذوالجلال ویني نو موږ خپل عمل د الله د رضا د پاره وګرځو عبادت معاملات هر څه کې اخلاص پیدا کو او کله چې منګه په دغه تمام سيزونو کې اخلاص راوستو بیا به الله رب ذوالجلال زمونږ دا عملونه کامیابی الله رب ذوالجلال نه دعا ده چې مونږ ټول ته د اخلاص توفیق راکړي د ریا د نمود نم اوساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين